درود شریف ټول ملګري شوق سره ووایئ. اللهم صل علی محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وصفوته من عباده أجمعين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف مرة وبعدد كل ذرة. والحديث رواه الإمام المبجل أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح من كتاب الإيمان. قابل صدر احترام صدر مجلس پدې عظیم الشان جلسه کې په سټیج باندې او مخامخ دغه مجمع کې ډېر معزز علما کرام او طلبه عظام او زما د اپر دیر او د خواوشه د دغه باندو او د مختلفو علاقو دغه غیورو او درنو او عاشقان رسول او محترم مسلمانانو ورو وخت کم دی. ما د مولانا صاحب وی چې مونږ کوشش کوو چې جلسه زر اختتام پذیر شي، ځکه ډېر وروڼه به واپس خپلو علاقو ته ځي. د لنډ وخت کې زه یو څو خبرې کوم او هغه ټولې خبرې به انشاءالله معناخیز او جامع وي. الله دې به مالم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له د ټولو نه بنیادي غرض خو د دې جلسې نه چې دا دونه وروڼه د لرې علاقو نه راغلي دي، د بنیادي غرض زمونږ دا دی چې د ناموس رسالت عقیده د ختم نبوت د عقیدې تحفظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان تحفظ د هغې حفاظت وشي. او دویم غرض دا دی چې هغې کې زمونږ خپله فایده ده چې د دې عظیم الشان جلسې نه مونږ ځان سره دا خبره وشو چې د دې جلسې په وجه به الله رب العزت د قیامت په ورځ د امام الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق ګرځي او په شفاعت نبوي کې به الله پاک داخلوي انشاءالله. دا غرض به یې کنه. عزتمندو، اسلام کې بعضې عقاید داسي
چې د هغې نه بنده انکار وکړي هغه د اسلام نه خارج شي، او بعضې عقاید داسې دي چې د هغې نه بنده انکار وکړي هغه د اهل سنت والجماعت نه خارج شي. د ختم نبوت عقیده هغه عقیده ده چې د دې نه کوم بنده انکار وکړو هغه صرف د اهل سنت والجماعت نه بار نشو، بلکې هغه د خپل پاک او ښایسته دین اسلام نه لاس وینځلو او په کفر کې داخل شو. په دې عقیده کې شک هم برداشت نه دی. کتابونو لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله او یو روایت کې امام ابو یوسف صاحب راځي د دوی نه چا تپوس وکړو چې یو سړی د نبوت دعوه وکړي د ده به څه حالي. هغه وایي هغه کس خو د اسلام د دایرې نه خارج شو، کافر شو. وی که کم کس د ده نه تپوس وکړو چې ته ولې پیغمبر یې، نو دا تپوس کوونکي هم کافر شو. وی دا تپوس کوونکي ځکه کافر شو چې ده پکې شک وکړه چې کیدای شي دیم پیغمبر یا، نو د دې وجه نه هغه کم کس چې دعوه کړې د هغه خو شو د اسلام د دایرې نه خارج، د تپوس کوونکي هم د اسلام د دایرې نه خارج شو، ځکه دا شک د ظاهر کو په دې بنیاد د تپوس وکړو. دا دونه اهمه بنیادي عقیده ده. تاسو دین اندازه ولګوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د ټولو نه لومبنی مقدس جنگ، د ټولو نه لومبنی مقدس جهاد د ختم نبوت د تحفظ دپاره صحابه کړی. مسلمه کذاب هغه د نبوت دعوه وکړه او په خپله دعوه کې دعوی چې زم د خدای پیغمبر یم، نعوذ بالله په ما باندې موحي راځي. پیغمبر علیه السلام دغه وخت کې د ژوند اخري حصه چلیده، هغې بیا د دنیا نه تشریف وړو. صحابو د ده خلاف د جهاد اعلان وکړه. ابوبکر صدیق صاحب په خپل دور خلافت کې یو عظیم الشان لشکر د ده خلاف تشکیل کو چې په هغې کې کبار لوی لوی د غرونو په شان علم والا صحابه وه. هغه د مقدس جنگ کې شریک وه. دا جنگ چې کله وشو مسلمه کذاب پکې مردار شو، د ده پکې 30,000 کسان مردار شو. 30,000 کسان دا کم تعداد نه دی، په خوله خو یادېږي لیکن ډېر غټ تعداد دی. د مقدس جنگ کې ډېر صحابه هغې شهیدان شو. یو روایت کې راځي 1200 صحابه شهیدان شو، بل روایت کې راځي 1800 صحابه شهیدان شو، بل روایت کې راځي 2200 صحابه شهیدان شو. په هغې کې هغه صحابه وو چې هغه لوی لوی عالمانو، د قرآن حافظانو، په خپله سینه کې قرآن محفوظ کړی وه. هم د دې واقع نه پس حضرت عمر صاحب ابوبکر صاحب لرازي یا خلیفة رسول الله، اے د مسلمانانو د پیغمبر پاک خلیفہ، کو چرې داسې صحابه شهیدان کیږي اسې نه چې قرآن غیر محفوظ شي، دا قرآن تاسو ولیکئ. زید بن ثابت رضی الله عنه په ذریعه قلم اوچت شو. هغه د قرآن ټوکړې د مختلفو سینو او چې کوم په هډوکو لیکل شوی وه هغې راغونډ کړه، د قرآن کتابت یې چې کوم دی وکړه. بیا هغه قرآن حضرت حفصه ته منتقل شو. د حضرت عثمان په دور کې د هغې نه 4 یا 7 نسخې تیارې شوې او د تمامي دنیا ګوټ ته ورسېدې. د دې د قرآن لیکلو بنیاد هم دا و چې په دغه مقدس جهاد کې چې د مسلمه کذاب خلاف چې دې صحابو لړاو کړی وه، دا ډېر قرا صحابه شهیدان شو. دا هغه مقدسه عقیده ده، دا هغه پاکه عقیده ده. د دې وجې نه د دې عقیدې تحفظ په مسلمانانو باندې لازم دی. مونږ له چې الله کوم پیغمبر راکړی دی هغه پیغمبر الله تعالی اخري پیغمبر جوړ کړی دی. د ده نه پس پیغمبر په یو طریقې سره دنیا ته نشي راتلی. البته د متواترو احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې آخره زمانه کې به سیدنا عیسی علیه السلام په دمشق کې د یو جومات په مشرقي مناره باندې راکوز شي. دا به هغه وخت چې حضرت مهدي علیه الرحمه والرضوان هغه به ظاهر شوي یا دجال به د مسلمانانو خلاف جنگ کوي، ډېر مسلمانان به سره مرتد شوي یا
دجال په تمام دنیا کې فساد خور کړی یا د خلاف جهاد به حضرت مهدی کوي د حضرت مهدی په لاس په تمام دنیا اولیاء او صلحاء او نیکان او علما بیعت کړی دا به خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین بیا حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام به د دنیا ته تشریف وروړي د اسمان نه په دوو کسانو به لاسي خیا ویخته مبارک به لوی د ویختونه به وبساسي لکه د ملغلرو په شان بزمکه ته پریوزیا او دې طریقې سره براشیا نمازیګر منځ به تیاریا روایتو کې راځي ټول حضرات علما صلحاء به سره ملوشیا حضرت مهدی به سره ملوشیا مازیګر مستب حضرت عیسی علیہ السلام مخکې کیا لیکن د صحیح روایت نه ثابت ده چې حضرت مهدی سے تبدی ویا چې مهدی ته مخکې شه ز شاته تا پسې منځ کوما ستا په امامته کې منځ کوما عیسی علیہ السلام برست مقتدیانو کې ادریږي حضرت مهدی به امام جوړ کیا هغه به د مازیګر منځ پړاو کیا علماوی د دینه دا مسله راوته چې عیسی علیہ السلام دا پیغام ورکول غواړي چې زه به تور نبی نیم راغلی چې د عیسایت تبلیغ وکم د دین عیسوی تبلیغ وکم بلکې به تور محمدی راغلم چې د محمد رسول الله د دین یو اهم رکن جهاد جمع کما به تور امتی راغلم چنانچه دغه یهودو خلاف دغه دجال خلاف به جهاد شروع شیا او حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام متعلق راضی چې باب لط سره بیت المقدس کې با دجال را لاندې کې د باب لط سره باب بکاور ته هم وي التبه دجال د دې د توري د ودلاس دلان د راشیا د دې تور بچ واپس روزیا دغه په وینو کې به ابتیا دجال به مردار کیا او د دجال به ختم کیا سو وخت بس په سیدنا عیسی علیہ السلام وفات شیا دنیا نه به تشریف وړیا حضرت عیسی علیہ السلام چې راضی هغه به د امتی په انداز کې راضی دانه چې هغه پیغمبر نه یو پیغمبر دانه چې داغه نه پیغمبري اغستری شوی خو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین یو اهم میشن جهاد جمع دی کوي داغه د دین د دعوت او د تبلیغ د پاره برازیه سیدنا عیسی علیہ السلام په نزول باندې د سلو زیات احادیث دي علامه کشمیری په کتاب لیکل دي التصریح بما تواتر فی نزول المسیح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع په خپل کتاب کې داغه ختم نبوت کتاب کې ډېر تفصيلات کړی دي غرض دا دی چې د رسول الله نه پس یو قسم نبی نشی راتلی حضرت عیسی علیہ السلام چې راضی هغه هم د امتی په انداز کې راضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه بالکل بند ده داغه نه پس یو پیغمبر هم نشی رات او یو ذهن کې دا اشکال هم راځي چې پیغمبر علیه السلام اخیری نبی دی داغه نه پس بل پیغمبر ناراضي دا دعوت د تبلیغ کار وسوک کوي دین ته برابرل سوک کوي فرمایي ودا کار داغه د امت علماء ته حواله دی علماء به خلق د رسول الله د سنتو نه جمع دي کوي علماء به خلق د قران نه چکم دی هغه روشناس کوي علماء به خلق د دین سره نږدې کوي علماء به خلق د اسلام سره نږدې کوي کم کار چې د پیغمبرانو هغه کار یانان دا سوچ کوي چې زموږ په پیغمبر کې سره څه چل پکې څه نقص ته پکې ارز دادی چرا سے تاسو د امام الانبیاء علیه السلام حالات وګوره دغه ژوند وګوره د کمال تمام شرایط د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې موجود دي علما فرمایي خایس په پکې ډیری یا بغه انسان کې کمال ډیری سوچت کمالات با پکې یا بغه انسان کې نوال ډیری هغه کې بس سخاوت ډیری دا یو وجه د محبت کېدو د پر کافی ده امام الانبیاء علیه السلام جون تلاړ شه پیغمبر علیه السلام جون کې دا درې وړه شرطونه شته جمال دغه اعلی دی کمال دغه اعلی دی نوال او عطا او سخاوت او جود دغه اعلی دی جمال تراشه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت انتهایی اعلی او خسته او الحمدلله د دې امت محمدي خاصه ده چې زموږ ته زموږ خوږو صحابه کرامو د رسول الله او د خوږ جانان د سر د ویختلو والا تر د خدای خپې د نوک مبارک پورې هر خبره را رسول ده پیغمبر علیه السلام ویخته څنګه پریخي دي فرمای وفرا لما جمعه پیغمبر علیه السلام یو قسمه ویخته وګونه مبارک پورې پریخي دي دویم قسمه ویخته د وګونو لخته پریخي دي دریم قسمه ویخته چې دی وګو پورې پریخي و پیغمبر علیه السلام تر
63 سال عمر کې داغي په ګیره مبارک او سر مبارک کې سو ویخت سپینو داغي تفصيلات هم صحابه مونږ تروړي دي فرمای د ولسو نشل ویخته دا د رسول الله په ګیره مبارک او ویختو مبارک سر مبارک کې سپینو د ټولو د زیات ویخته د شونډې د لاندې چې پښتو کې وته مونږ بچي وایو عربی کې وته انفقه ویا یا اثنونه ویا په دې کې د ټولو د زیات سپین ویخته و د دینه پس کم خط چې د سر نه دی ګیری تراکو شویا د غوګه د سترګې په منځ کې په دې کې په دویم نمبر سپین ویختو په دریم نمبر باندې سر کې چې کوم لار وباسي پښتو کې وته لار وای اردو کې ورته مانګ وای عربی کې وته فرق وای د کې په دریم نمبر باندې سپین ویختو و صحابه دونه دقت سره دونه جوړتیا سره د محبوب اغه نقشه مونږ ته کې انچاو کړی دا په خدای یقینو کې تاسو په کور کې چې کوم نیکه وفات شوی دی چې کال لاله تر تاسو دا پته نشته چې دغه بګیرو په سر کې سونه سپین ویختو یا تور سونه ویختو و دا تاسو نشه شمارله مونږ ته صحابه د عشق لبریز انداز سره د رسول الله الیه مبارکه دونر رسول ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک بارکی فرمای روایتو کې راځي نه ډیر ګول وختم ډیر ګول مخم عیب دی نه ډیر وګدو مخم ډیر عیب دی د دې په مزمز کې و پیغمبر علیه السلام ننګي انتهایی مزیدارو صحابه فرمای رسول الله بچ کله غصه شو ننګي مبارک به سر شو داسې مزیدار بخکارېدو لکه انار چرواله د انار دانی په د پاسه نه چوړ کیا دونه مزیدار ښکارېدو پیغمبر علیه السلام بچ کله غصه شو د دوه ورځې په منځ کې د تندې د پاسه یو رګو هغه رګ په ټوپونه وخل هغه به د محمود په خایس کې نور خون سیوا کو خون به دوباله کو پیغمبر علیه السلام روزي یو بل سره جنگیدل نه وی جداوي ډېر غنیم نه وی دام عیب دی ډېر رنگین وی دام عیب دی د دې په مز کې پیغمبر علیه السلام سترګې مبارک راوته نه وی دام عیب ډېر وړیم نه وی دام عیب د دې په مز کې وي داسې لکه د اوسې سترګې چې څنګه مزیداری پیغمبر علیه السلام باړه مبارک اوګدو و پیغمبر علیه السلام پوزه چیته نه و دام عیب دی اوګدم نه و دام عیب دی د دې په مز کې و د پوزه مبارک د پاسه یو روبو یو نورو چې د لری نه باغ نور خلکو تخکارېدو پړقېده به هغه به د محبوب په خایس کې نورم خون پیدا کو پیغمبر علیه السلام خوله مبارک وړنه و ځکه عرب وی د چا چې خوله وړی هغه کې فصاحت او بلاغت دی امام الانبیاء خو د فصاحت امامو د بلاغت امامو هغه خو د فصاحت منبع او چینه پیغمبر علیه السلام خوله مبارک مناسب لوی و پیغمبر علیه السلام غاخونه مبارک د یو بل سره لګیدل نو دام عیب دی ډیره زیاته فاصله پکې نه دام عیب دی منځ کې معمولی فاصله وا چې دغه پیغمبر علیه السلام حسن بنورم سیوا شو محبوب بچ کله په خندا شو خله مبارک نه به یو قسم رڼا خوشحالي او مزه او ګورونه غونترا دوړېدو چې هغه به اهل ایمان او تباقیدا محسوسېدو پیغمبر علیه السلام ګیره مبارکه غنوا رنگینه وا وخته مبارک چې دی هغه رامات نو چې ګونګریالي لکه څنګه چې د سودان د خلکو دا عیب دی ډیر مینم نو دا عیب دی داس یو لکه یو انسان چې وخته منګس کی او منګس پکې ماته شي او وختو کې منګس لګه ماته شي داسې انداز کیو چې د پیغمبر علیه السلام او حسن بنورم سیوا شو پیغمبر علیه السلام مخ مبارک دونه خسته و یو صحابي ویا قسم په خدای داسې ښکاری چې سپومه او نور خطر راکول شوی د رسول الله په مخ مبارک کې ګرځي دونه خسته د مخ مالکو دونه خسته د رخ مالکو امام الانبیاء علیہ السلام ډیر چیتم نو دام عیب ډیر دنګم نو دام عیب د دې په منځ کې خدای معجزه وا چې د غنو کسانو په منځ کې بروانو د دنګ مخکارې دو قد مبارک به چې کم دې مزیدار او دنګو دا دغه معجزه وا پیغمبر علیہ السلام سینه مبارکه پلنه وا ځکه پلنه سینه د پلن زړه او د سمندر زړه علامت ته پیغمبر علیہ السلام د اډوکو مبارکو د سرونه غټ غټو کمزوري نو نرینه وا پیغمبر علیہ السلام لاسونه مبارک ډیر اوګدنه وا ډیر لندم نو د دې په مزمس کې و پیغمبر علیه السلام ګوته مبارک مزمس کې نه ډېری اوګدې وي نه ډېری لنډې وي د غوښې نه ډکې وي مزیدار خوري بخکارې دي پیغمبر علیه السلام لاس مبارک انتهایی پستو و حضرت انس فرمای ما د رسول الله د لاس سره مصافحه وکړه په الله مې د قسمیا نه مې دونه ریخم پاستری دي نه مې دونه مالش پاستری دي سونه چې د امام الانبیاء د لاس پاستو دون خسته لاس و مالکو امام الانبیاء علیه السلام پیغمبر علیه السلام رنگ مبارک چې و هغه سپینو
مائل په زیړو ځکه د عربو په نس د ټولو نه اعلی رنګ هغه دی په 1 نمبر چې سپینې مائل په زیړوالي لګا دا هغه حسن دی چې د دې حسن سره یو حسن برابر نه دی پیغمبر علیه السلام وسیمو پیغمبر علیه السلام قسیمو پیغمبر علیه السلام ملیحو وسیم دیته وي چې وجود برابرۍ ډول مزیداریا او قسیم دیته وي چې هر ځای کې تقسیم الله تعالی په خپل انداز کړی ملیح دیته وي هغه خایسته چې یو پیرته هغه کس ته وګوري چې څوک ملیح مالګری نستا حسن تابانه به حسن داغه لک کلوشي دوباره وګوره نور به کلوشي سه باره وګوره نور به کلوشي سونه چې ته هغه ته ګوریا هغه سره بستا عشق ډیریږي هغه سره بستا محبت ډیریږي امام الانبیاء ته به صحابه سونه قتل دغه په مینه کې به نورم پریوتو پیغمبر علیہ السلام اخلاق علی اخلاق نن الله رب العزت داغه امت ته داغه د اخلاق ماډل پیش کړي فرمای وانک لعلى خلق عظیم دا ډیر عجیب آیات ده علما ناستی د علم بلاغت په تناظر کې د دې آیت تشریح کوم چې دې کې څونه تاکیدات دي وانک لعلى خلق عظیم وو د قسم د پاره دی ای والله ان دویم تاکید راغلی دی ورپسې دریم تاکید په خبر لام داخل شوی دی ورپسې سلورم تاکید اعلی د اقتدار د پاره راځي یعنی دې په دې حسن اخلاق بالکل سور وا ورپسې خلق لفظ راغلی دی ورپسې عظیم بیا تاکید راغلی دی صفت په انداز کې د دې آیت معنی دا ده والله انک لعلى خلق عظیم اے جانالا اے محبوبہ ستا قسم دې ډیر اوچت اخلاق دي ډیر عظیم اخلاق دي ستا خوش اخلاقیت کائنات کې یو سیزم نشي رسېد د یو آیات کې دونه تاکیدات دي او موت ته وي امت ته وي د خوب امت ته وي چې تاسو د رسول الله په دې اخلاقو پسې روان شئ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو د لپاره کامله نمونه د رسول الله اخلاق دي په کار د چې موږ د پیغمبر پاک په اخلاقو پسې روان شو رسول الله خپل احادیثو کې د حسن اخلاق تبلیغ کړی دی دعوت فرمایلی دی یو حدیث کې فرمای لن حدیث ته رسول الله فرمای خیرکم خیرکم اهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل اهل او عیال لپاره بهترین زنن پرون جناتلم په دې لار باندې یو بورډ دی دا بورډ زما په نظر ډېر بد راغی خپکهږم ما په بورډ باندې لیکلو چې خواتین سے زیادتی دین اسلام کې خلاف ہے مې دا بورډ خو هغه ځای کې خلک ورکی چې هغه علاقه کې د خزو سره زیاتی کی زما د دیر روړه زما د دیر مسلمانان خو غیور دي دی به بی سره یا د خزه ذات سره څنګه زیاتی وکي دا بوت پته نشته چې په څه مقصد لګولې شي خو زما په طبيعت خپکهږي ما خرانغه د رسول الله اخلاق ته چې وګوره د زنانو د پرسونه اعلی اخلاق وا یو حدیث کې راځي حضرت سیدتنا عائشہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام سره پس خبره او تکرار په تکرار کې داغي आवाज مبارک اوچت شو د خزه او خاور په مس کې داسې کیږي आवाज یې اوچت شو ابو بکر صدیق صاحب د رسول الله سره او د پیغمبر علیہ السلام غاریارو هغه کور ته داخل شو چې کور ته ورغیا چې زما لور حضرت عائشه आवाज له اوچت کړي ده په خپل لور پس په غوسه کې ورمنډه کو عائشه ستا دا جرأت د امام الانبیاء مخه ته आवाज اوچته رسول الله راضیه او د حضرت عائشه مخه ته ودریږي لیچ مبارک کلاوی ورته اخلاق ابو داود شریف کې روایت ده یو موقع باندې د یو غزوینه صحابه او رسول الله را روان دي هغه سره په خپل زوجات محترماتو کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم دا صحابه ته تاسو مخ کې لاړ شه ما خزو خاون یوازې پرې دي چې دی یوازې پاتې شي رسول الله ورکړي زنانو سره ته بودو موږ ته ملګوا زما په دیر کې زما مسلمانان غیور خلق وسی زما په دیر کې علما دي بزرګاو علما دي دا برداشت نه ده چې د خزي سره ظلم وشي خزي سره خو د اسلام نه علاوه نور ثقافتونه ظلم کوي خزه خو بالکل کلونه مغرب جوړه کړې ده مخکې نو کې د فیسبوک باندې یو تصویر ماته راغی تصویر دوه ایسه یو طرف ته
یو تصویر ورکړو یو زنانه پرده کې ده خانه کعبه مخې ته ناسته ده غرمو کې خانه کعبه طرف ته لاس اوچت کړی دی بیت الله ته لاس اوچت کړی دی خاون په حالت د احرام کې دی د دې بیبي د پاسه چترې نیولې ده چې د خاون زما ډیوټي ده چې د بیبي حفاظت وکم د بیبي خیال وساتم او د سوري د لاندې کم اسنه چې د غرمه زما دی بیبي ته څه تکلیف ورسیا همدغه تصویر سره بل طرف ته د یورپ یو تصویر ورکړو یو خزه جوړه کړې و چې هغه ته د سپو پټه اچولې و پر روډ کې راکاګله ماوي اسلام د خزه په باره کې دا تاثیر ورکي او یورپ د خزه په باره کې دا تاثیر ورکي چې دینه سپې جوړ کا پر روډونو کې راکاګله عزت مندو اسلام خزه له عزت ورکړي علم ورکړي د ټولو د غټ سیز علم دی د ټولو د اعلی سیز علم دی علم وګوره خزو کې بدیری دې دور کې یو کتاب چاپ شوی دی د علماء کرام پیژني الوفا باسماء النساء دا کتاب په 300 جلد کې دی پروس کلمہ حضرت وہ کتاب میں نے 1,40,000 روپے کی خریدی 43 جلد کتاب ہے نام ہے الوفا باسماء النساء او په دې کتاب کې صرف د محدثات او حالات دي د خزو حالات دي هغه خزه چې د رسول الله د حدیثو با ماهر وي هغه خزه چې شابه بخاری شریف لولو هغه خزه چې شابه مسلم شریف لولو هغه خزه چې د ترمذی شریف ماهرانه هغه خزه چې د نسائی او د ابن ماجه موطا امام مالک د مسند امام اعظم هغه به ماهرانه وي داسې خزو بارکه یو عالم د هندستان 43 جلد کې کتاب لیکل دی الوفا باسماء النساء په دې کتاب کې د محدثات حالات دي د عالمات حالات دي شماره ما وکړه زر خزینه دي 2000 نه دي 3000 نه دي تقریبا د 10000 عالمات او محدثات حالات دي 10000 محدثات او هغه مصنف لیکلی دی چې ما استقصا نه ده کړې ما ټول رن نه دي راغونډه کړې ډېر زمانه پاتې شوی دی د اسلام خدا تصور ورکیا چې خزه دا شاهزادګي د کور کوچره دا بیبي دا د کور ملکه او شاهزادګي دا کو دا موریا نه د دې د قدمونو د لاندې جنت ته کو دا لوریا دا ستاسو د کور د پر رحمت ته عزت مندو د اسلام او د رسول الله د تعلیمات به ان شاء الله خپلو کنه تاسو واده د خپلو بکنه د رسول الله یو سنت با خپل جون کې راجم دي کو کنه داغه د ذات سره متعلق چې کم عقاید دی هغه خپلو کنه ان شاء الله امام مالک رحمه الله په دې د خپل تقریر ختموم امام مالک یو مایناس کتاب لیکلی دی الشفاء بتعریف حقوق المصطفى هغه کې د رسول الله سیرت ته یو ځکه پساب الرسول باس کې چې پیغمبر ته معاذ الله سو ګستاخ کندلو کې داغه بسهلی هغه فرمای چې وسری دا قدر اویا په حقارت او پسپکاوي چې د پیغمبر علی السلام صادر خو خیرنو فقط کفر فقط ارتد عن الاسلام دې کافر شه د اسلام نه خارج شو ويجب ان يقتل واجب د چې مسلمانان دې قتل کړي صرف دا خبره وکړه پیغمبر علیه السلام صادر خیرن دی د پسپکاوي اندازو د رسول الله شان ډیر حساس دی دغه بجبه ډیر په احتیاط باندې خوځي امام ابو یوسف رحمت الله علیه په دور کې هغه بیان فرمایلو شمایل بیان فرمایل یو بیان کې اویا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کدو ډیر خوخو د کدو سره ډیر مینه او د کدو ډیر فواید دي حکیمانو نه تاسو کې د دې کتابونو ډک مغرب والا د دې په حق کې لګیا دي چې واقعي پیغمبر علیه السلام د کم سبزی تعریف کړی دی د سبزی ته بل سبزی نه رسیا امام ابو یوسف صاحب د رسول الله کدو خوخ دی یو کس پاسې دو یاره ما خو کدو نه خوخ امام ابو یوسف صاحب قاضی القضات او چیف جسټس د بنو عباس په دور کې ورته بندې کې د قتل د رسول الله خلاف د خوخي خبره کوي زودم چې د رسول الله کدو خوخو او د وی زمانه د خوخ د قتل کوي دونه حساسه مسله بیا دا وخت بادشاہ او نور په مسکرال هغه معافي وخته صحیح مانو کې توبه وستا هغه بیا پرې خو شیخ عبدالحق محدث دهلوی سے بیا فرمای چې د کم سړي په طبيعت باندې کدو ساز ناراضي د دې دانوي چې ما کدونه دی خو د دې داوی دا پیغمبر خوښ کړو دا اعلی سبزی ده خو زما په جبه کې هغه میټاس نشته زما جبه ډېر حقیقت ده د کدو میټاس ته نه رسی نو زما ګناه کدو ته نو کوم خپل جبه ته به وکم زما جبه ډېر کمزوري ده د کدو په میټاس باندې نه پوي دا دونه حساسه مسله نو ان شاء الله د خپل علماء سره به همیشه د ناموس رسالت په مسله کې ولاري کنه او الحمدلله ثم الحمدلله دا مسله داسې ده چې تمام مکاتب فکر په دې متفقه تمام پارټي په دې کې متفقه چې دا کلمه ویری ده لا اله الا الله محمد رسول الله هغه د ختم نبوت سپایي دي نو ټول به ان شاء الله سپایان ودري وکړه سپایان به ان شاء الله کړه نو د خپل علماء مټي به جوړیږي ان شاء الله کړه الله رب العزت ته دا جلسه کامیاب او کامرانه کی او د تمام
دنیا د پر د هدایت ذریعہ جوړه کی خاص کر د قادیانیت ته فتنې د پر د الله پاک د هدایت ذریعہ جوړه کی نور زمون خاص ملمانه د لری د تشریف وروړي دي هغه به خبرې کوي تاسو د زړه په غوږ باندې وره دا ډیره خیا زما دا موقع کله کله ملاویږي خو جوخ کینه د خپل ملمنو اکرام وکي دی په دې نه خوشاليږي چې تاسو ته خوراک کړي دی په دې خوشاليږي چې د دې د حق خبره تاسو د زړه په غوږ باندې وره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ماشاءالله مولانا صاحب